الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. سورة العنکبوت یوستم سپارہ آیت 53-54 دو آیاتنا سورة العنکبوت کے دو مومنانو درے امتحانات ذکر کول چې مومنانو باندې به امتحانات خامخا راځي. چا چې کلمه ووي په امتحانات راځي، تکلیفونه مصیبتونه به راځي. داغې نه درې امتحانات ذکر کو. یو ابتلا امتحان د نفس، دویم د مور او پلار، او دریم د ناکار مولیانو پیرانو. داغې علاج بیا خولو امور مصلحہ للتثبت. آیت 45 کے کہ غلط تکلیفنا مصیبتنا زیاد شي، امتحانات زیاد شي، نمونز بڑیر کوئی، قرآن ډیر لولئی. اسنه چې قرآن د دنیا د فائدې لپاره لولي، خلق تینا منی کې د قرآن چې کم حق ته هغه نه ادا کې، او یسدون عن سبیل الله، خلق تینا منی کې د الله د کتاب نه او دا منی کول دا د ناکار مولا او ناکار پیر. دریم امتحانو د علماء سود طرف نه شاغی با خلق د الله د دین نه منی کوي، د الله د کتاب نه منی کوي، او دین به ذریعہ دنیا ګرځي. لکه سورہ توبہ کې مومنانو ته الله خطاب کوي، یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل الله. یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مومنانو، ان کثیرا من الاحبار، یقینا زیادتو، من بیانیه ده یعنی ده مولیانو، من الاحبار یعنی ده مولیانو نا، احبار ده حبر جمعه مولیاتوی، والرهبان و ده پیرانو نا، لیاکلون اموال الناس، خاخری با مالونا ده خلقو، بالباطل پا باطل طریقے سرو، پا غلط طریقے سرو. ده یهود ناکار خوینو، ده یهود ناکار خوینا بیانې دې لپاره چې مؤمنان تیزانو ساتي. يهودو داغي مليانو او پیرانو با خلق د الله د دین نه منې کول، د الله د کتاب نه منې کول. مؤمنانو تعالی وي تاسو د يهودو او خوینه په ځان کې رانه ولای. هغه قران کریم شان نزول سره خاص کیږي نه، العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. شان نزول سره قران خاص کیږي نه، دا غي ناکار خوې داو د يهودو د مليانو پیرانو چې لا یاکلون اموال الناس، خاخری د مالونه خلقو، بالباطل پالت طریقې سره، ويصدون عن سبیل الله، او بندي خلق د لارې د الله نو. دا سره اوس پین خزانه کوي، دین باندې راغونډي، په دین جوړ کوي. والذین آکسان یکنزون الذهب، چې خزانه کوي جمع کوي سره زرو، والفضة سپین زر،
ولا ينفقون او نخل کې دې سروس پینو لرا حاضمین په اعتبار د ما ذکران دې سروس پینو تراجی دې ولا ينفقون او نخل کې دې سروس پینو لرا ان سبیل الله پلا د الله کې نبی اسلام تعالی وی وبشرهم وزیر ورکا دیتاو بیازامین علیم وعذاب دردناکاو او زیر و طور و زیر مزر باندی جہنم تبزئی نو امتحانات ذکر کول د ناکار مولا او پیر د طرف نه به امتحانات در باندې راځي تب قرآن ډیر لولي واسنه چې ذریعہ دنیا وګرځي او بیا چې څوک قرآن آئین انکار کې نو زجر کوي به انکار القرآن بیا الله وی دا قرآن د کافی نه دی دا له کافی دی دا رحمت ته په دې کې رحمت ته د بیان رحمت ته دا قرآن رحمت ته اوس نننی سبق کې آیت 55 کې وی وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ او په تلوار وړي دی تانو عذاب جلتی کوي دی تانو په وصول کې په عذاب سره ان په تلوار وړي تانو عذاب دنیا کې اسباب د عذاب استعمالي عمل داسې کوي چې عذاب له چیلنج ور کوي ولولا جلم مسامن او کچره نه نیټه مقرر لجاءهم العذاب خاخرغله بودیتاو عذابم دا امت الله تبا کینا دیل مهلت ور کوي کچره دا مهلت نه او الله دا فیصله نه کړي نو دا امت په املا کړه په خوانو تبا کړو او تبا کوي نه دنیا کی مهلت ور کوي ګوره ک توبه وباسي د دې امت دا خصوصیت ده کده په خوانو امتونو بشان دا الله تبا کړو دا امتو نو په خوانه تبا کړو او نه تبا کوي لکه په خوانو مهلت ولور کوي د سوره فاتر اخر آیات 15 تم کې وایي ولو يواخذ الله الناس بما كسبوا او کچری نیولې الله خلق لنا بما كسبوا وسبب د عمل دی ما ترکانه وای پرېخه على ظهرها فمغدد ازمکه پشاد ازمکه یا مغدد ازمکه دا معنی صحیح دي د ازمکه مخم دی او شام دا ما ترکانه ظهرها نبای پرېخه په مغدد ازمکه باندې من دابتن اساس النصر ولكن يؤخرهم ولكن نسكي دين لهم الى جل مسمى نته مقررتا واذا جاء اجلهم واسكل چناسي نته دی وان الله بسك الله پاک کان دې به بادي په بندګانو کول باندې بصیر لدن کې الله وجلتي مکوا ويستعجلونك بالعذاب او بجلته غواری دیتان عذاب ولولا جل مسمى او کچرنه نیتا مقرر لجاءهم العذاب خاخان اغربو دیتا عذاب ولیاتینو او خاخان بشی دیتا دعذابات تنساپا وهم لا يشعرون او دیبن پویگی یستعجلونک بالعذاب بیاوی دوبارہ یستعجلونک بالعذاب وتلوار غواری دیتان عذاب وإن جهنم بشک جهنم لمحیطة بالکافرین خواہیاتک ان کرے کافرانو باندے اللہ وی جلتی مکوا تو بس جلتے عذاب غواری یعنی عمل دا سے کوئی چې دا الله عذاب له چیلنج ورکوي سورہ نحل کې وایي سوال سمجھ پارا سورہ نحل اول آیات کې اتا امر الله ولا تستعجلوه اتا امر الله اتا صيغه د ماضی ده په معنا د مضارع لتحقق الوقوع لتحقق الوقوع دته وایي لکه یو سره پیښور تزي نو ته چې سبا پیښور تلان چې ما را کار موکا نه ته وای دا څو غنه چې دا شوه دی
نو شوی خونی خو د تحقیق ته بعد چې خامخا به کومه انشاءالله او دا چې وګڼه چې دا شوی دی نو اتا دا صيغه د ماضی ده په معنا د مضارع اتا یعنی یاتی اتا امر الله را بشو کم نازم د الله ولا تستعجلوا وجلتم کوي بوصلو د عذاب کې یعنی اسباب مې استعمالوي چا سبب د عذاب ګرځي شرک مکوي الله سره صدر مې پیدا کوي سبحانه پاک دی الله وتعالى وجت الله اما یشرکون داینا چې شرک کین الله سره او دې د الله عذاب له چیلنج ور کوي فلا تستعجلوا ويستعجلونك بالعذاب وهم لا شعورون دای باندې پويږي نو الله وی جلتی مکوا عذاب غسل سره یو څو آیاتونه وګورئ سورہ حج کې آیت نمبر 48 آیت سورہ 12 شپارا سورۃ الحج آیت 48 آیت سورہ تم کې وایي او سورہ تم کې ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده ويستعجلونك بالعذاب او پتلوار والدی تن عذاب ولن يخلف الله او شرع خلاف نکي الله وعده دخل وعده شرع خلاف نکي الله دخل وعده عذاب در باندې راشي دنیا کې الله دې امت ته مهلت ورکړي دانګي ورپسې بیا سورې مومنون کې ورپسې اتلسم شپارا سورې مومنون آیت 64 او سلوش پیته کې وایي آیت 64 حتی اذا اخذنا مترفیم العذاب اذا هم یجهرون دا الله عذاب چې در باندې بیا بچي وخی حتا تر پوری اذا خذنا کنا چونول مونږه مترفی مالدار ددی بلا عذاب پازا باندې اذا هم یجهرون ناسا پدای فریاد کوي الله تا چوي الله تا نو چوي ولې وخی الله وی لا تجهروا اليوم چوي مو خی فریاد مکوئ نن ورځې انکم یقینا تاسو مننا د طرف زمنا لا تنصرون تاسو امداد نشئ کولی ولی الله وتی قد كانت آیاتی دا کی سراو آیاتنا زما تتلا علیکم چلوتے کېدل پتا سباندې وکنتم بها تکذبون نوئی تاسو دې باندې درو جنتیا کوونکی تکذیب کوونکی فکنتم علی اعقابکم حضرت وی تاسو باندې آیاتونه لسته شو فکنتم نوئی تاسو علی اعقابکم پپوندو تاسو باندې پشاست تاسو باندې تنکسون تختیدون کی اعراض کوونکی تاسو اعراض کولو تختیدی بیا ورپسې آیت 76 کې وایي سورہ مومنون کې شپږ او یم آیت کې ولقد اخذنا بالعذاب او بتا کې سره نیولې موږ دای لرو په عذاب باندې ومستکانو نو شرمنده شوي دی لرب رب د دای لرو یعنی نو تابعدار شوي دی درو خپلو وما يتضرعون او نه دی عاجزي کوون او نه دی عاجزي کوون کې الله تعالی الله دې عاجزیونه کا دنیا کې تبا کوم نه وعذاب می په لګ دې لپاره راوستو چې دې الله تعجزیو کی نو ما يتضرعون او عاجزي نه کوي دی الله تعالی الله تعجزي نه کوي توبه نو باسي ګناه نه راګرځي د دنیا کې چې عذاب ورکوم هدي امت دا دې لپاره کوم چې ګناه پریږ دي ګناه نه راوګرځي توبه باسي ته دې عمل د وجه عذاب سزا دنیا کې لګا ورکوم لکه سورہ روم یې استمش پارا آیت 41 کې وایي ظهر الفساد فی البر والبحر
بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم عذاب الذي عملوا لعلهم يرجعون ظهر الفساد كرشد عذاب في البر والبحر اوچو پدریاب کے پکلو پخاریو کے بما کسبت ايدي الناس وسو دا اعمال د خلقو سره پر عذاب پیراو ليذيقهم دیر پارا چو سکی پا دی بانده باز اللذی بازی صدا داغی عمل عملو چی کڑی دی لعلهم یرجعون خاقا چی دی رو گرزی اللہ تا عجزیو کی اللہ تا نسور مومنون کی وی وما تذرعون دی اللہ تا عجزی نکی توبانو باسی آسی پا مستای کی دی دارنگی سور زخرفو پینویستم اسپارا کی آیت 48 ہو رہی سورہ زخرف پینویستم اسپارہ آیت نمبر 48 وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وما نريهم ونخيم قديتا آیتنی و نخد عذابا الا هی اکبرو مگر اغال لویا الویوی من اختیا دا مثل داغینا یو عذاب پی راولم داغینا پی بیا بل راولم زیادو واخذناهم او انیو المنگ دیلنا بالعذاب پازاب سنا لعلهم یرجعون خاقا چی دی رو گرزی اللہ تا رو گرزی نا گنانا دی توبانو باسی عذابونا پیرازی او توبانو باسی دا اللہ عذاب تا نورم لاسا چلنج ورکی او پویگی نا پزانا او ما یشورون او هم لا یشورون سورین کبوت کی وی ولاتی انہم او خاقانا بشی دیتا باتتن ناساپا وهم لا یشورون او دین پویگی دی پویگی نا عذاب پر گناہ کئی توبہ نو باسی عذابون پر راضی پویگی نا سورہ بقرہ کی نا منافقانو نخی ذکر ذکر کئی نا اللہ وی دا منافقان دی توبہ نو باسی نہم آیات کے دولسم آیات کے وی نہم آیات سورہ بقرہ کی وی یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یغدون الا انفسهم وما یشعرون یخادعون اللہ دھوکہ کئی دید اللہ سرا والذین آمنوا کسان سرا چی مومنان دی وما یغدون دھوکہ کئی دید الا انفسهم مگر زاننو قلو سرا وما یشعرون او دین پوئی بیا دولا سمایت کوئی الا انہم هم المفسدون خبردارم دی فسادیانا دی فساد کون کی اولیکن لا یشعرون لیکن دی نپوئیگی فساد کئی دا اللہ دا حکم نا خلاف ورزی کئی دا اللہ دا حکم نا خلاف کئی او پوئیگی نا دا اللہ عذاب لا چلنج ور کئی سورہ آل عمران کی ہوئی درم سپارہ آیت 69 یوکم او یم کے وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَدَّتْ طَائِفَةٌ وَخَيْرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَلْكِتَابُنَا لَوْ يُضِلُّونَكُمْ کاش چه گمراہ کی تاسو لرا وما یضلون نشی گمراہ کولے دی الا انفسهم مگر پل زانونا وما یشعرون او دین پویگی دیہود خوینا دالی کتاب خوینا اللہ ویزان کی مرا والا خلق دا دین نمو گمراہ کوا وما یشعرون او دین پویگی تانگی سورة الانعام کے بیاش پاکستان آیات کی وئی دی گناہو نکی دالا عذاب لا چیلنج ور کئی و دی پزان بانی پوئی گی نا سورة الانعام
ومشبارا آیت نمبر 26 وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون وهم ينأون عنه او دایمن کوي خلق دالله کتاب نو دالله دین نو وينأون او خپلم اوړي دالله تابعدارینو د نبی اسلام د تابعدارینو ويهلكون لا كيدي إلا أنفسهم مگر خپل ځانونه وما يشعرون او دین پوي وما يشعرون او دین پوي بیان دی سورہ انعام کے آیت 127 یوسف درشتم کی بیاوئی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ اور تدبیر نہ کئی الا بانفسهم مگر زانونو خپلو سره وما يشعرون او دین پوی دا الله عذاب له چیلنج ور کوي وما يشعرون او دین پوی دا الله د دین خلاف کوي دا الله دین خلق منی کوي وما يشعرون او دین پوی دا الله عذاب له چیلنج ور کوي او وما يشعرون او دین پوی دانگی سورہ آراف کے آیت 55 میں کی ہوئی لالا عذاب بدر بانی راشی اور اللہ عذاب چی پھر آگلے ہو نالا وفا خزناؤں وسونی والمنگا دیلنا باتتن ناساپا وهم نشرون اور دین پویدل پزان ماندے اللہ عذاب بدر بانی راشی وهم نشرون اور دین پویگی یا پزان باندې پویم نشي او الله عذاب بدر باندې راشي دانګي سورې یوسف 12 سپارا 15 آیات کې وایي دای نه فرمانی کوي د یوسف علی السلام رونو یوسف علی السلام په کوي کې ورزولو و دای نه پوهیدلا فلما ذابوا به واجمعوا ان يجعلوا في غيابة الجب واوحینا الیه او ویو کم غدتا یوسف علیہ السلام تا الہام موکو زلک موتواچول وی پمانا دلتا دا الہام دکلا پیغمبر نو ماشوم لتنبی انو خاقا خبر بکی دیلنا خبر بکی تدیلنا بی امرین پکار دی باندی حضا چی دادی دی خوز دا اللہ نا فرمانی کی تاثر ظلم کئی زیادے کئی وهم لا يشعرون او دین پوی وهم لا يشعرون او دین پوی یا ورسو افسوس کئی یا وقت پیمانی وهم لا يشعرون او دین پوی او زیل پتن لگی وما يشعرون او دین پوی دانگی سورہ یوسف کی آیت 107 کی ہوئی او یوسلوم کی ابا امنوا ان تاتیهم غاشیتم من عذاب الله او تاتیهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون ابا امنوا آیا بچ بشی ان تاتیهم چرا بشی دیتا غاشیت من عذاب الله پٹھون کے عذاب دا اللہ نو او تاتیهم الساعة یا بلا شی دیتا قیامت بغتة نرساپا وهم لا يشعرون او دی بن پوئی قیامت پراسی دا اللہ عذاب پراسی وهم لا يشعرون او دی بن پوئی دی خدا اللہ عذاب لا چیلنج ورکی نافرمانی کئی دا اللہ او دی پوئی گی نا دانگی دی غیر اللہ را مدد کئی او سورہ نحل گو رئی دا اللہ سر شرک کئی دا اللہ سر استدار پیدا کئی نیکان بندگان را مدد کئی سورہ نحل شلم و یہ استماعات کی والذین یدون من دون اللہ لا يخلقون شیئا وهم يخلقون اموات غیر آیا وما يشعرون ایان یبعثون والذین وکسان یدون چنا مدد کئی دی من دون اللہ باید اللہ لا يخلقون شیئا نیچے پیدا کولے دی حصے دا
وهم يخلقون او دې پیدا کړی شي وهم يخلقون او دې پیدا کړی شي د دې چې مدد کوي نو امواتن مړي په اعتبار د دنیا ایرو آیا نری ژوندې وما يشعرون نه پويږي دا نیکان بندګان ایا نه یباسون چې کله واپور تکړه شي دی دا قبرونو نام دانګي بیا ورپسې سورہ نحل کې آیت 26 کې وایي شپږم کې قدم کړ الذين من قبلهم فاتلهم بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون قدم کړ الذين من قبلهم دا کی سره تدبیر کړو کسانو چې موقع د دینو دا پرستو خلاف تدبیرونه کړو فاتلهم نو راغې عذاب د الله بنیانهم پابادو د دې باندې من القواعد د بنیادونو نو جوړه وتوخ کې بنیادونه وتوخ فخر نو پریوت علیهم السقو پدې باندې چتا من فوقهم د پاسه د دې واتاهم العذاب ورغه دې عذاب من حيث داسې طرف نو لا يشعرون دې پنه پوهېدلم راغه دې عذاب داسې طرف نو دې پنه پوهېدلم آیت 45 کې وایي سورہ نحل کی 15 آیت کې ابا من الذين مكروا السيئات آیا پامن بشي آیا بچ بشي دا عذاب د الله نو ها کسان مکروا السيئات چې وکړ ګناونه تدبیرونه کوي بدو ایا صف الله چې وبمنډي الله بمل ادا دل پزم ککه او یات یوم العذاب یا ولا شیدت عذاب د الله د دین خلاف کې الله به تباہ کی او یات یوم العذاب یا براشی دیت عذاب من حیث داسی طرفنا لا یشورون او چیدے بن پوئیگی لا یشورون چیدے بن پوئیگی دانگی سورہ مومنون کے سورہ حج پر سورہ مومنون آیت 56 شپږ 50 کې وایي اتلسم پارا سورہ مومنون آیت 56 نو سارے علوم فی الخیرات بل لا شورون نصار علوم جلتی کمگا دیلرو فی الخیرات پنے کو کے پیزت کے اللہ وزو لیزت ورکماو بل لا شورون بلکہ دین پوئی گئی دین مخ کی وہی آیت 55 کے آیا سبونا انما نمیدون بھی من مال و بنینا آیا سبونا گمان کئی دی انما یقینا نمید دو مولت ورکمگا دیتا بی پدی باندی ممالی و بنی مال او دو زامنو نام دیوی جوڑی ما تا اللہ مال دولت راکی زامن راکی او نظر اللہ خوخم نسارعو لهم فی الخیراتو جرچی کمگا دیلرو وخیرات کے پیزت کے بلہ شرون ملک دین پوئی اللہ عزت میں ورکڑے دے دید اللہ نا فرمانی کئی خپل عزت باندې نه پويږي او د الله نه فرمانی کوي د الله عذاب له چیلنج ور کوي دا یې سورې شعراء کې آیت نمبر 202 او 202 کې وایي فیاتهم باتتن مخی وی آیت 201 لا یؤمنون بی حتی یروا العذاب العلیم ایمان نروڑی دی بری قرآن باندې حتی تر دې پورې یروا العذاب العلیم چوینی دی عذاب دردناک فیاتهم پس را بشی دیتا را بوڑی دیتا عذاباتتن ناساپا وهم لا یشعرون او دیوان پوئی او بیا حضرت سورہ عنکبوت کی وئی آننی سبق کی وئی استعجلونک بالعذاب او تلوار کئی دی پازاب باندی پا تلوار خواری دی دستان عذاب او ولولا اجل مسمى او کچرنینیتا مقرر لجاءهم العذاب خاخر اغلبو دیتا عذاب او فالا مولا ترکی دی امتا
دا فیصله الله مخکنه کړي لجاءهم العذاب خاخنا غلې بودیتا عذاب فلا مهلت ورکي دنیا کې لږ مهلت ورکي سورہ زمر کې وایي پینځم آیت درېشتم سپاره اخیره مخ سورہ زمر آیت 25 كذب الذين من قبلهم فاتهم العذاب من حيث لا يشعرون كذب الذين روجنتیا کړو آکسانو من قبلهم مکه دینو فاتهم العذاب نراغه دیتا عذاب من حيث رداسه طرفنا لا يشعرون چې دینو په دلان دانګي سورہ زخرف کې وایي آیت نمبر 66 کې د الله عذاب له چیلنج ور کوي خو پویږي نه پینځمه سپاره سورہ زخرف آیت 66 هر ينظرون انتظار نه کوي دی الا ساعت مگر دراتو دا قیامت انت چون چراوشی دیتا باتت الناس پا وهم لا يشعرون او دین پویږي نو دلته سورہ عنکبوت کې وایي الله دای باندې امتحان راولي نو دای هغه کې امتحان کې الله ترجو نه کوي عاجزی نه کوي بلکې مستی کوي او اذا الله دې په موږ عذاب راولي نو ټول عذاب خو نه راولي ولګو جلکانه وتخی دنیا کې وګوره عذابونه الله وی برنه په عذابونه مسلط کمراولم سورۃ الانعام کې آیت 65 کې وایي من فوق ومن تحت ارجلهم برن عذابنا ناکارا بادشاہان با پی بانی مسلط کما اگرا اگا زمون دا اعمال و نتیجہ حدیث شریف کی راضی اعمالکم امالکم ستاسو عملونا ستاسو بادشاہان دی اعمالکم امالکم عذابنا دا برنا سورۃ الانعام کی آیت 65 کی وئی عذابا من فوق قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم وتد الله قدرت والده پدې چې را بولی په تاسو باندې عذابونه ده برنا عذاب ابن عباس رضی الله تعالی عنہ معنی کوي برنا عذاب ناکاره بادشاہان مدر باندې مسلط کما ابن کثیر امانه کوي چې برنا عذاب ناکاره بادشاہان بدر باندې مسلط کوم لاندې عذاب او من تحت ارجلکم لاندې عذاب او بچی به تناکاره کوم کشران به تناکاره کوم عذابونه وګړه نن قسم عذابونه دي دا الله عذاب لا مونږه چیلنج ورکو نافرمانی کوو دا الله خبر نه منو د الله تابعداري نه کوو ګناهونو نه معافي نه غواړو الله تعجیز نه کوو دې دوه آیاتونو کې د سورې عنکبوت آیت 53 او 54 کې الله وی جلتی مکوا توبه باسا ويستعجلونك بالعذاب او په تلوار غوړي دیتا نه عذاب ولولا اجل مسمى او کجرنه ته مقرر لجاءهم العذاب خاخان اغلی بودیتا داو ولیاتینو او خاخان بشی دیتاو عذاب باتتن نساپاو وهم نشورون او دیبن پویگی یستاجلونک بالعذاب بیا دوباره وی یستاجلونک بالعذاب توبنو باسی او تلوار کئی دیتان پا عذاب بانی پا تلوار غوانی دیتان عذاباو او وین جهنماو اویسک جہنم لمحیطتم بالکافرین خواہ خیات کون کرے و کافرانو باندے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.